أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تبارك وتعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا. وقال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الله جل مجله مونږ او تاسو ته خپل فضل و کرم سره ښکلې ښایسته دین را کړی دی او د دغې دین لقب او نوم دی دین اسلام. الحمد لله على ذلك. دین اسلام دا یو عالمی دین دی. دین اسلام دا دین فطرت دی. د دین هر حکم هر مسئله د انسانی فطرت سره برابر ده او د انسانی فطرت تقاضا ده. او دین اسلام انسان ته د دنیا پر عارضی ژوند کې د خپلې د ښایسته او د پاک ژوند او د زندګۍ د تېرولو سبق ورکوي. داسې پاک ژوند او داسې پاکه زندگی چې هر انسان بل انسان د خپل ځان په شان ته ګڼي. د انسانانو په منځ کې درې قسمه رشتې دي. یو انسانی رشته ده او دویمه اسلامی رشته ده او دریمه نسبی او خونی رشته ده. د ټولې دنیا انسانان، مسلمانان، یهودیان، عیسایان، هندوان، سیکان دا ورونه دي. خو کوم ورونه دي؟ انسانی ورونه دي. انسانیت کې ټول شریک دي. قرآن کریم کې الله وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده
دا هغه رب یره په زړونو کې پیدا کړي کوم رب چې تاسو د یو کس نه پیدا کړی او هغه یو کس آدم علیه السلام. نو د ټولې دنیا انسانان دا د یو بل انساني ورونه دي. او دویم رشته هغه ایمانی رشته ده، اسلامی رشته ده چې په کومو انسانانو الله مهربانه شي او په هر دور کې هغې ته ایمان نصیب کی. نو بیا د آدم علیه السلام د زمانې نه راواله د نن پورې او د نن د قرب قیامت پورې تمام مؤمنان دا د یو بل ورونه دي او دا رشته د ورورولۍ دا د ایمان رشته ده، ایمانی رشته ده. قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی انما المؤمنون اخوہ، یقیناً تمام مؤمنان مخکی تیر شوی دی اوس دی او کله قیامت پوری برازي چې د ایمان په صفت کې سره شریکی دي د یو بل ورونه دي. او دریم رشته خونی او نسبی د وینې رشته ده. هغه دوه ورونه چې هغه د یو مور او د یو پلار نه پیدایي او یای پلار جدای میند موری وی او یای میندی جدای پلاری وی نه د دې وینه یو ده. د دې وینې د یووالي د وجې نه دې نسبي او خوني ورونه دي، د وینې ورونه دي. نو نبی علیه السلام فرمایي او دین اسلام تمام انسانیت دا تعلیم ورکوي چې د دنیا په عارضي ژوند کې تاسو یو بل ورونه وګڼئ، انساني ورونه او بیا ایمانی ورونه او بیا خوني ورونه. نو ستاسو ژوند به د خوشحالۍ ژوند وي. ورور چې وروري نو ټول عمر به د په زړه کې دا سوچي چې زه بل ورور ته خیر ورسوم. او ورور چې وروري نو تمام عمر او زندگی به دا هغه په زړه کې دا تمنای چې چېرته زما د الله سره زما بل ورور ته ضرر ونه رسي، زړه ته خفګان ونه رسي، د هغه جسم ته خفګان ونه رسي، مال ته زما د اړخه نقصان ونه رسي، د هغه آبرو او عزت ته نقصان ونه رسي. نو دی به په پېښور کې ناست دي او ورور به په امریکا کې ناست دي، خو په پېښور کې به دی د بل چا په مخ کې د هغه ورور په باره کې داسې خبره نه کوي چې د هغه زړه ته به درد ورسي او یا د هغه حیا ته به نقصان ورسي یا د هغه عزت ته به نقصان ورسي. او که کوي نو نعوذ بالله دا ورور دا بیا ورور نه دی،
په انسان کې یو درې اهم شیزونه دي. یو د انسان چهره، او دویم دی د انسان جبه، او دریم دی د انسان لاس، خپې، اعضاء او جوارح، چال چلن. د دې دریو سیزونو نه یا د یو انسان بل انسان ته خیر رسی، د هغه زړه ته خوشحالي رسی، او یا نقصان رسی. دا چهره، دا مخ، الله جل جلاله یو عجیبه اندام پیدا کړی دی. دا یو کیمره ده. دا هر انسان مخ دا داغه کیمره ده، او دغه کیمره نور خلقو ته د زړه حالات مخامخ کوي چې د بزر کې سي. یو انسان چې بل انسان سره مخامخ شي، نو د هغه نه د مخ نه دا پته لګي څه ویلي نه چې د په زړه کې زما د باره محبت پروت دی، او که د زړه زما د عداوت نه ډک دی. مخ حالوي څه ویلي نه، غږی نه کوي. د یو بل د مخ د لیدو نه دا اندازه لګي چې د زړه زما دپاره د اخلاص نه ډک دی، او که د بغض نه. مخ حالول د یو بل د مخ د کتو نه دا اندازه لګي چې د دې انسان په زړه کې عاجزي پرته ده، او که دا زړه د کبر او د غرور نه ډک دی. او د انسان د چهرې نه پته لګي چې دا سړی خفه دی، او که دا خوشحاله دی، روغ دی او که ناروغه دی، شپې شوګیره کړې ده او که ښه مزیدار خوب یې کړی دی. دی ستومانه دی او که نه حشاش بشاش دی. مخ دا هو نو علماء کرام لیکي دا مخ یو خاموش غشی دی. د هر انسان دا چهره دا یو خاموش غشی دی. یا به د بل زړه زخمي کوي، او یا به د هغه زړه د خیر رسي. ځکه نبی علیه السلام ته الله پاک په قرآن کې وایي، او لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحتونه کوي. یو نصیحت پکې دا دی، ولا تصعر خدک، مخ مورانوه. چاته مورانوه؟ للناس، خلقو ته. هندو ته مخ مورانوه، سیخ ته مخ مورانوه، عیسائی ته مخ مورانوه. مسلمان خو ډېره غټه خبره ده. او د صحاح ستو حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمائی، ان
تلقى أخاك بوجه طلق لك صدقة ویشته د کور راوځي او دبل ورور سره ملاویږي هغه انساني ورور دی او یا ایمانی ورور دی او یا نسبی ورور دی او ندی ولا سمان ورکا ندی ولا پیسې ورکړه ندی ولا میوه ورکړه ندی ولا کپڑے ورکړي صرف پرون تندی او خوشاله تندی ته هغه سره میلو شوي دا هم ساده بار یو صدقه ده دا هم د هغه سره احسان دی الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي نن خو کافر ډېره لرې خبره ده او مسلمان خو ډېره لرې خبره ده د یو کور په چار دیوارۍ کې دننه د دنیا د معمولي حرص او د لالچ د وجې نه سکه ورونه یو بل د داسې ګوري لکه دشمنان او یو بل د مخونه داسې وران کړي لکه نعوذ بالله شرمخان نه دا د اسلام تعلیم دی چې د شا سره میلاویږي پیسې خو د بې نه لګي څه شی خو در نه ځي نه عزت دې پې نه کمیږي یو کمزوري مسلمان سره چې میلاویږي په روم تندې میلاویږي د یو معذور مسلمان سره چې میلاویږي په روم تندې میلاویږي یو پردي کس سره چې میلاویږي په روم تندې میلاویږي مخ خدا نه وایم دویم سیز ژبه ده علماء کرام لیکي د هر انسان د وزن پته لګي د هغه د ژبې نه چې دی سپک دی او که دی دروند دی د هر انسان وایي د خپلې ژبې د لاندې پټ پروت دی ژبه دې را برسېره کې راښکاره کوي خلکو چې دا واقعي انسان دی او کنه د امر او لړم دی د دې زړه د شهادونه ډک دی او کده د زړه د زهرونه ډک دی دا په د شان لګي عجب د دې وجه نه د قران کریم تعلیم دی د ټولې دنیا مسلمانانو انسانانو ته وقولوا للناس حسنا مسلمانان نه یادای خپلوان نه یادای شاگردان مقتدیان نه یادای مشران بزرگان نه یادای الله ټول انسانان یادای او حکم کوي چې خلقو ته ښه خبره کوه الفاظ دي مزیداري څخه الفاظ مه استعمالوه چې بل سره به ذلیل کی هغه به رسوا کی هغه به شرمنده کی هغه د خلقو د خندا کی او بیا د دې مزیدار الفاظو د وینا انداز هم مزیدار خپل انداز نرم انداز نرم لهجه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه
موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه پیغمبران دي او الله پاک د زمانه د ټول کبرجن انسان متکبر انسان فرعون ته ورلی نو ورته وای چې کله ورشي او دا هغه سره خبره کوي نو ګوره سپور استغی بنوای بدی ردی بنوای سخت لهجه بنی استعمالوي بخوند الفاظ بنوای فقولا له قولا لینا دوارونه داغه په مخې په نرم لهجه کې په نرم انداز کې نرم الفاظ استعمالو الله جل جلاله دی زمون کو استاد په حال باندې رحم وکي نن خو زمون استاد په خلو کې چې بنري پراتی زمون استاد په خلو کې لړمانان پراتی دي نه هر مسلمان چې بداسي د لکه لړم خو چې د خلینو خبر راوځي د بل سړي زړه ته بداسي درد رسي لکه لړم چې ټک ورکي او هغه د درد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا دلیل وجهنا اسلام لا طریقه مقرره کړې ده چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاويږي نسبوي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله یو خدای خبرې پیغام دی چې ګوره زه مسلمان یم دیم د دې خبرې پیغام دی عملی چې ګوره زمانه اسیره ونکي او دویم دا یو بهترین جامع ترین دعا ده خو نعوذ بالله مونږ اسم نه ګڼو اسی یو د خولي رواج هم جوړ کړی دی دا داسې جامع ترین دعا ده چې دا د کم مسلمان په حق قبول شوه نو دنیا او آخرت کې بیړه پار ده السلام معنا دا ده چې مسلمانانو تاسو د الله د دنیا او د آخرت سلامتی درکړي د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو پریشانو تکلیفونو الله بچ نو د دینه جامع دعا بل کې نشي ځکه دا الله پیغمبر وایي چې د سلام په اشولو کې ځان وستو کومه کبر او تکبر مکوه چې دې باندې سلام شي بلکې د سلام په اشولو کې کوشش کوه چې ځان مخکې نبی عليه السلام با روایتو کې راځي پس پینګیرو پسوانانو د مدینه منورې په لارو کوڅو کې با وړو ماشومان چې لوبې کولې امه د الله پیغمبر پر راځي السلام علیکم ورحمت الله او بیا د خپل اورورولې د نور مظاهرې لپاره په یو قدم اور مخکې شي د سلام نه بس بیا سره مصافحه ده حدیث کې راځي چې د اخلاص د مینې او د محبت نه دغه مصافحه دو مسلمانان د یو بل سره وکي دی لاسونه د یو بل نه جدا کړي چې الله پاک د دوړو هغه مخکینی ټول ګناهونه هغه ته معاف کړي
الله دې زموږ تاسو په حال باندې رحم وکړي لاس مو په لاس کې وي او زړونه یو بل ته د بوغوز نه حالکه د مصافحې مطلب هم دا دی چې ګورو زه او ته یو ګور یا ایمانی ورونه یو یا نسبی ورونه یو او یا انسانی ورونه او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام با چې کله یو مسلمان سره مصافحه وکړه نو په ډک لاس به مصافحه کوله څنګه جی په ډک لاس اوس موږ تاسو نعوذ بالله په مصافحه هم لا ماتيږي دا سلبو دا کبر علامه ده دا غرور دی ای الله خفکیږي او حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام با چې مسلمان سره مصافحه وکړه تر څو پورې چې هغه د لاس نو پرېخه د الله پیغمبر په دین لاس نو موږ مصافحه کوو اچوګو مخه سره سره کوو چې د جراشي مونږ خري نعوذ بالله او حدیث کې راځي چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو مسلمان سره مصافحه وکړه دا هغه وخت پورې به دا غلاس نیولیو چې د مصافحې نه پس به دا دعا وکړي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا السلام علیکم جميعا ترین دعا او بیا د قران په دعاګانو کې د دین جامع ترین دعا بلا ځان ته هم او هغه ته هم او ټول مسلمانانو ته دا د اسلام تعلیم او دریم چیز د انسان په بدن کې اعضاء جوارح لاس اخبی او داغه چال چلن دي انسان د چال چلن دا پته لګي چې دا په څومره وبو کې دي دا عاجز دی او کدا کبرجن دی دا شکر گزار دی کدا نه شکر دی د زړه د غرور د کبر او د لوی نه لګي او کسری د عاجزۍ نه لګي ځکه حدیث کې راځي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام بشروانو کنه وای دا چې به د املا مبارک راکاږي کړیو لکه سړی چې د غره نه راکوزي او ملای کوي شنه به راوخله نه او حدیث کې راځي د صحابه کرامو لوی جماعت روانو فشرتم د الله د پیغمبر په مبارکه په طلوع کې د صحابه کرامو د خپل مخکې شوی نه ده عشان کبر رانی شي چې مخکې روان دي صحابه ورسي اوس روان لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحتونه کوي قران یې را نقل کوي دا الله پیغمبر ته حکم دی موت ادم حکم دی ولا تمشي في الارض مرحا اے بندا اے د خاورونو جوړ انسان پس مکه باندې په کبر او په غرور سره مگر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا دا الله صحیح بندګان هغه دي چې هغه د الله پس مکه ګرځي په عاجزۍ سره خپل په نرم انداز کې ګرځي او شریم په نرم انداز کې او بل ځکه الله وی اے انسان د خاورونو جوړه تبسي او ستا کبر بسي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخلق الارض نو خدای د کې دومره زور شته چې زمکه سورې کې ولن تبلغ الجبال طولا او نو دومره طاقت الله درکړي چې غره ته لاس ورسي بیا کومه د شي خبره کې لوی د شي کې
د صحه حیثیت او حدیث دی مخکینو امتونو کې یو سړی قیمتي جوړه واغوسته او د کور نه بهر راووتلو او د خپلې جوړې ته وکتل نزله کې کبر او غرور راغه او انداز یې د هغه کړو د تلو بلل که نو د الله جل جلاله دا کبر او دا غرور چې د خدای بنده دا کبره خو زما نعمت دا چې د څه نه جوړه ده هغه ما پیدا کړی او هغه مې د دې خاورې نه پیدا کړی دي او ته مې د دې خاورې نه جوړ کړی نو د خاورې نه جوړه کړې شوې کپړه دې واغوستله او د خاورو نه جوړې او بیا قبر کې وایي ځمکې راښکلو او د قیامت د ورځې پورې به ځمکه لګې راکاږي دا د تکبر انجام عاجزه سړی چې په لاره رواني تللی د عاجزۍ خبرې د عاجزۍ چال د عاجزۍ نه به ایجنې نه به پیژنې خو چې نظر دې پرېوځي د څه نه به دې ورته دعا راوځي او متکبره کبرجن سړی چې په لاره رواني او ستا پې نظر پرېوځي هېڅ نقصان به یې نه در رسولی خو د څه نه به دې ورته خیرې راوځي نزدک علماء کرام لیکي په بیمارو کې د ټولو نه بدترینه بیماري هغه د زړه بیماري ده په بیمارو کې د ټولو بیمارو نه بدترینه بیماري د زړه بیماري ده او د زړه په بیمارو کې د ټولو لویه بیماري هغه دل آزادي ده هغه د بل مسلمان د زړه ته درد رسول د بل مسلمان زړه خفه کول علامه احمد علي لاهوري رحمه الله د دیوبند اکابرو کې لوی مفسر ټول عمر د الله د قرآن تفسیر پر راغلی هغه بداوی که زمانه څوک دا تپوس وکړي چې په تمام قرآن کریم کې چې الله څه ویلي دي نو د ټول قرآن کریم نه مضامینو نیچوړ ما ته په یو دریو ټکو کې بیان کا نو زه ورته ویلی شم یو ورځې چې چا تپوس وکړه چې حسد راته ویې که نه भाई अल्लाह को राजी करो इबादत से अल्लाह के नबी को राजी करो उसकी इताअत से और अल्लाह जल्ल जलालहू की मखलूक को राजी करो खिदमत से ना अल्लाह इबादत ना रसूलुल्लाह इताअत और ना अल्लाह द मखलूक खिदमत ना द कुरान खुलासा दीते दीन हुई दीते इस्लाम हुई یہ د انسان وي دا انسانیت عمر فاروق د صدیق اکبر دفتر ته راغی او د هغه په دفتر کې یو بورډ لګېدلی او په هغه بورډ باندې لیکلي وو چې مدینه کې فلانې معذوره دی او د هغه د خدمت د باره سړی پکار دی او فلانی سړی هغه خدمت کوي لګیا دی هغه کس به مې لیکلی او دغه ضرورت به مې لیکلی او شابه چې د هغه خدمت کول هغه به نوم یې مې لیکلی یو ځای کې بورډ په راولو یو بوډۍ نوم لیکلی چې یو بوډۍ ده او د هغې د خدمت هېڅوک هم نشته نه د اوبو د راوړو نه د لوښو د انځلو نه د کور د جارو کولو او هغې د دې خدمت ضرورت ورسره دویم نوم نه و چې د هغې خدمت څوک کوي عمر فاروق صدیق ته نه وایي پټ په زړه زړه کې دا فیصله وکړله چې دا خدمت به زه کوم یو ورځ د بانګونو په ټایم کې لاړو او د بوډۍ د کور دروازه یې وټکوله وایي دروازه کوله وکړه او ته پرده وکړه
زه خدمت ته راغلی یم. وایي زما د خدمت لپاره خو یو سړی راځي راغلی و ولاړو خدمت یې کړی. وایي نوم یې څه دی؟ وایي نوم یې راته نه دی معلوم. خو راشي دروازه وټکوي او راته وایي مورې ته پرده وکړه او زه خدمت کوم. ګنټه نیمه تېره کې خدمت وکړي، لوښي ونیسي، کور چاړو کړي، اوبه راوړي. چې ځي وایي زه لاړمه کمرې نه راوځه. په دویمه ورځ نیمه شپه راغله، بیا یې دا چل وکړه. وایي زما خدمت غواړه سړي کړی. عمر فاروق وایي دا څوک دی؟ په دې شپه د ماسودن نمازه سره یو ځای کې پټ کېناستو او څارلې. مې چې کتلې صدیق اکبر په مزه خپې بله را روان دي او بیا یې د هغه بوډۍ د کور دروازه وټکوله، هغې دروازه کوله وکړه، ګنټه نیمه یې تېره کړه، بیا را ووتلو، هغې کورونه بنده کړه. واپس یې که ورته عمر فاروق وایي چې یا امیر المؤمنین دا خدمت خو د دې بوډۍ کې خو دا نوم دې هغسې کې ولې نه دی لیکلی؟ وایي نوم مې د دې دپاره نه دی لیکلی چې د دې دا خدمت څه د الله د رضا دپاره کومه، چا ته د خدو دپاره نه. و خیر پیدل ولې ځای راځي؟ وایي نیمه شپه او هغه زمانه کې خو واړه واړه تنګ تنګ کورونه وکشه. زه وایم چې خلک اوده دي، هسې نه چې زما د خپله ټکارې د وجې نه د خلکو په کورونو کې دننه چې کوم خلک اوده وي د هغوی په آرام کې فرق رانه شي. دې ته انسانیت و. عمر فاروق چې کله امیر المؤمنین شه، یو قافله راغله د مدینې په اطرافو کې ډېره شوه. خپل غلام ته وایي راځه چې ځو، خیر خبرې والو. وګرځېده را وګرځېده، ماسوتن ټیم دی، نور خیمې والا خلک اوده دي. یو ځای کې یو زنانه ناسته ده او کټو یې باندې کړې ده، د اوبو نه ډکه ده، پورتې لاندې بلۍ او ماشومان جاړي را جاړي. امیر المؤمنین راغی وایي دا څه کې؟ وایي کور نه یم او دا یتیمانان دي او د خوراک درک نه لګي، خوراک غواړي جاړي، نو دا کټو یې باندې کړې ده. زه دې ته وایم لږ صبر وکړئ چې اخرې پخرې وکړم بیا به دله درکړم. او زه وایم چې کله دا دې اوده شي بیا به کټو لرې کړم، کټو کې څه نشته. عمر فاروق خپل خادم ته وایي راځئ چې ځو. لاړه او د بیت المال نه څه غوړي، څه شال او د وړو یو بوجۍ، هغه ته وایي دا بوجۍ ما ته په شا کړه. هغه ډېر اصرار وکړو چې یا امیر المؤمنین ما ته یې په شا کړه، زه د غلام یم. نه، ولا تزر وازرة وزر اخرى. د قیامت په ورځ باندې به هېڅ انسان بل انسان بوجه نشي پورته کولی. نو که د قیامت په ورځ مې بوج پورته کولی شي، دا بوج درته سره وم، خپله به یې وړم. ویې وړو، زنانه ته یې ورکړه. هغې وي بس د ماشومانو له بس حلوا غوندې جوړه کړمه، وړي شان اوړه به یو ځای کړمه. وایي ډېره ښه ده، ته تیارې کوه، زه هور به راومه. لرګي لامده و، هور یې نه اغېشته. هغه مې ځان ستړی کړ، ټول ځان یې په لوګي کې ولړله، لرګو هور واغېسته او هغې هغه حلوا پخه کړه. خادم ورته وایي چې راځه چې ځو. وایي صبر وکړه. بیا وایي راځه چې ځو. وایي صبر وکړه. چې کله هغې کټوۍ راکوزه کړه او حلوا سالن یخ شو، ماشومانو باندې وخوړلو او هغه ماشومانو د عمر فاروق په مخکې منډې رامنډې شروع کړې چې واپس راځي. غلام دې تپوس کوي امیر المؤمنین دا دومره ایثار ولې وي؟ وایي ما اصل کې دا فیصله کړې وه چې ورتلو په وخت کې مې د ماشومان په ژړا لیدلي وو چې تر څو مې په خندا نه یې لیدلي د دې د خیمې نه به واپس نه راځم. دې ته ویل کېږي انسانیت، دې ته ویل کېږي اسلام، دې ته ویل کېږي دین. نو دیني اسلام دغه رنګې اخلاق او تعلیم موږ ته راکوي. الله پاک دې ما ته هم د عمل توفیق راکړي، الله دې تاسو ته هم د عمل توفیق درکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.